الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان رونو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې بیان شروع اومغه سلسله کې نن به هم 100 منټه خبره کوو مخکې دا خبره تېره شوې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د نبوت اعلان وکړ نو د مکې مکرمې ټول خلک او خصوصا چې کوم دولتمن خلک و سرکرده خلک و د نبی علیہ الصلاۃ والسلام خلاف شو او بیا قسمه قسم تکالیف نبی علیہ الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو ته رسول او بیا مختلف لالچونه نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته ورکړه مال بدل درکو بادشاہ بدی کو ښکلې ښځې به درله راولو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دغه ټولو مرحلو نه تیر شو کافرانو خپل ظلم و ستم خو نه پرېښوده لګیاو ابو جهل اعلان وکړ که چا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ قتل که نو 100 اوښان به ورته ورکم حضرت عمرم په دغه نیت را روان شو د 100 اوښانو یو لالچ هم خو په خپله ګیر شو مسلمان شه ایمان یې راوړو او د دې سره سره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان د دې نه مخکې راوړو نو دا بهادر خلکو تکړه خلکو د دې په وجه د اسلام ډیر زیات محکمتیا راله خو د کافرانو تاو نه سړېده مشرکانو د ابو جهل عتبه شیبه دا هغه خلکو چې د دوی هغه تاو ابو لهب د دې هغه غصه نه سړېده دوی وی چې په څه طریقه باندې مونږه دوی ذلیله کو نعوذ بالله او صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته په څه طریقه باندې تکلیف ورسو او دوی د دې خپل کار نه مني کو نو مشوره وکړه راجم شو
د دوی یو اسمبلی هال و هغې کې راجمع شو دارالندوه او دا مشورې وکړله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د دې خاندان بنو هاشم د دوی سره به مکمل بایکاټ مکمله مقاطعه به ورسره وکړو نه به پې څه خرڅو نه به ترې څه اخلو نه به لور خور په نکاح ورکو نه به ورسره امداد کوو هېڅ به نه کوو دا حالت چې کله راغی نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه د خاندان هغه خلک هم ملګري شو چې کوم ایمان نه و راوړی چا چې ایمان راوړی وه خو هسې ملګري وو که د خاندانو که د غیر خاندانو اوس بلال حبشي خو د حبشو صهیب رومي خو د رومو دا خو د خپل خاندان نه نو د نبی علیه السلام د خاندان خو هغه خو ایماندارو ایمان یې راوړی و مسلمانانو دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره خو ملګري خو د خاندان هغه خلک هم چې کومو خلکو ایمان نه و راوړی هغې هم په دې کې د قومي غیرت په تقاضا باندې ملګري شو مسلمانان د ایمانی غیرت په تقاضا باندې او رشتہ دار دا د قومي غیرت په تقاضا باندې د نبی علیه السلام سره ملګري شو ابو طالب ته چې کله د دې خبرې احساس وشو چې اوس خو دا خلک دې ملګرو ته ډېر لوی تکلیف رسوي نو هغې شعب ابي طالب ورته وایي مکه مکرمه کې د دوو یو طرف ته مغر دی بل طرف ته مغر دی د هغې منځ کې ځکه چې دوی خو سره بایکاټ وکړو نو هلته دیره شو ټول خاندان هلته کې دیره شو چا پې څه نه خرڅول نو هغې سره چې کوم څه تیار د خوراک څیزونه و ختم شو چې د بار نه به چېته څوک سوداګر راغی تاجر به راغی هغه به سامان راوړی و خوراکي مواد به راوړي و خرڅول به نو ابولهب سره د چې د نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره و د دې خاندان نه و خو په خاندان کې یو دا سړی ابولهب دی د نبی علیه الصلاة والسلام مخالف و او دی د کافرانو مشرکانو هسې خو مشرک و کافر و د هغې سره ملګری و نو دی په شعب ابي طالب کې نه و دی د مکه مکرمه کې په خپل ځای کې اوسېده نو چې کله څوک تاجر به راغی هغه به سامان راوړو او مسلمانانو سره که څه لږې ډېرې پیسې ټکې وي چې یاره په دې به دا سامان واخلو ځان له به د خوراک څه څیز والو نو ابولهب به ورته وي ابو جهل به ورته وي چې ګورئ اول خو پې سامان خرڅوئ مکه خرڅوئ په دوچن قیمت یې پې خرڅوئ یو شی د 100 روپو دی نو په دوی باندې په 200 روپۍ خرڅوئ صحابه چې به راله چې څه واخلو چې ریټ ته به یې وکتل نو ریټ به یې ډېر زیات و نو د هغې پې وس نه راته نو وا به یې نه غسته دغسې به لاړو تر دې حده پورې چې هغوی د کیکر پاڼې وخوړې او څو ورځې په هغې باندې نارې تېرېدې سختۍ چاته ونو کې پاڼې پاتې نه شوې یو صحابي فرمایي د شپې روانو تیاره وه دا خپه مې داسې په څه لون غوندې څیز راله لکه د غوښې ټوکړه شي او تیاره وه وی وږې ومه داسې چې د حد نه سیوه وی هغې ته ښکته شوم بس راوه مې غزه خولې ته مې واچوله اوسه پورې ما ته پته نه شي چې دا څه څه مې خوړلي وو دا تکالیف هغې برداشت کول وخت تېرېده ډېر وخت تېر شو یو کافرو دا عهدنامه ولیکله اول کې پکې دا ټکې لیکلی و بسمک اللهم
دا به هغوی لیکه. بیا د هغې نه وروستو یې دا معاهده لیکلې وه چې زموږ د ټولو خلکو د عربو به د نبي علیه السلام او د هغه د ټولو ملګرو سره مکمل بایکاټ وي، هیڅ به ورسره تعلق او ورورولي نه ساتو، تعاون او امداد به ورسره نه کوو. او دغه کاغذ یې راوړه او هغې کعبه مبارکه کې ځوړند. کم کافر چې دا ولیکه نو په قصات لاس شل شو او بیا تر مرګه پورې په دغه لاس هغه لیکل نه دي کړي، ځکه دا د رسول الله مبارک او د صحابه کرامو او د دین اسلام خلاف او د دشمنۍ چې کوم دی یو لیکلو یو تحریرو. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دغه حالت کې هغوی وو. بیا یو ورځې یو کس چې کومه دی نو حضرت خدیجة الکبرا دپاره خو د خاندان ښځه وه، څه عامه زنانه خو ونه، او بیا د رسول الله مبارک په نکاح کې وه، ام المؤمنین وه. نو هغې ته د خوراک څه سامان لېږه. ابو جهل پې خبر شوی، سوال نه پیدا کېږي چې تا هغې ته سامان وي. بهرحال د هغې یو بل سره چیل پاټ راغی، بل کس په دې منځ کې راغی، لکه وی خپل ترور لیږي ستا په دې کې څه کار دی. هغه په هغه بدماشي وکړه، هغه د اوښ دا جامه دا ډوکی پروت هغې اوچت کړه، دا سر یې پې ولګوه ابو جهل له. بهرحال دا حالات به راتلل که چا به دا اراده وکړه چې موږ هغې ته څه لیږو. او ابو جهل، ابو لهب، نور کفار دا به لاره کې حایل شو، وی چې نه به لېږئ ورته. آخر کېده یو 15 کسانو په خپل منځ کې مشوره وکړه د کفارو چې لکه دا څه ظلم دی چې موږ خورو هم، سکو هم، اغوندو هم، ودونه هم کوو، بل هم چې کوم دی لور خور ورکو، د بل نم لور خور کو، او زمونږ رشته دار او خپلوان دا خو پردي خلک نه دی، دا خو زمونږ د یو رشتې خلک دی. هغې د غرونو په منځ کې دي، هغې نه خوراک انتظام ورسره شته، نه د اوبو څښاک چې انتظام شته، نه چې کومه دی د کپړو انتظام شته هېڅ. وی دا خو انتهایی ظلم دی. یو کس بل آخر 15 کسان برابر شو. هغې وی ښه ده نو چې داسې چل به کوو چې سار لبا حرم شریف کې د دې خبرې خبره کوو، دا به ختمو، دا خبر دا عهدنامه به ختمو، دا کومه عهد چې شوی دا به لر کوو، ځکه چې دا انتهایی ظلم دی. سار چې جومات ته رالل حرم شریف ته کېناستل، نو یو کس په دغه 15 کسانو کې خبره وکړه چې بھائی دا کم ظلم موږ شروع کړی دی، دا انتهایی خراب او غلط کار دی. هغوی ته دا ازادي ورکول په کار دی چې په خپل ترو ځان له څه ګټه وټه کوي، او دا مقاطعه ختمول په کار دی. دې طرف ته دوی دلته دا خبره کوي، او بل طرف ته چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام ته د الله د طرف نه وحی راله جبریل علیه السلام، او ورته یې ووی چې دا کم کاغذ دوی لیکلی و او کعبه مبارکه کې ځوړند کړی دی، نو تاسو هغه وګورئ، ورشئ. هغې کې د ټول ټکي وینو خوړلی دي، صرف د الله نوم پکې پاتې دی، صرف د الله نوم پاتې دی، نه دی خوړلی. نو ټول ټکي د ظلم ټکي و، د ظلم الفاظ و.
د بایکاټ الفاظونه وی چې دای ته خوړلی دي. ابو طالب ولګید او ابو جهل ته وی چې سوال جواب راوړلی چې زما وراره وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما وراره وی چې دغه کاغذ دا څومره لیکل پکې نو هغه بیا نو خوړلی ختم شوي دي، او که چېرته دا خبره زما د وراره صحیح وه نو تاسو به مقاطعه ختموئ، او که زما د وراره خبره صحیح نه وه نو راشي زما د وراره مړ کړي. خو یقینو معجزه وه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. دلته دوی دا بحث کوي، هلته ورته هغه سوال جواب راغی. دوی خو خپل منځ کې تو تو مې وکړو. ابو جهل وایي دا تاسو 15 واړو صلاح کړې ده. هغې وایي که موږ صلاح کړې که نه ده کړې خو دا کار هم د ظلم دی زمونږ، تاسو هم ظلم کوئ موږ هم ظلم کوو. بلکل دا خبره به ختمو. خو چې دا سوال جواب ورته راورسېد ابو جهل وایي دا خو ډېره اسانه خبر ده ورګې چې ویې ګورو چې کاغذ د کاغذ راوړه هغې کې یو ټکی هم نه و، صرف د الله نوم پکې موجود و، او نور چې څومره د ظلم خبرې دوی لیکلې وې هغه پاکې وې نو خوړلې وې صفا کړې وې. بس د هغې نه مقاطعه 3 کاله دوی په دغه شعب ابي طالب کې تېر کړو، 3 کاله. او په 10 کال په اوایلو کې د هغې نه بیا هغوی راووتل. دا یو قسم جیل و، دا یو قسم قید و د هغوی دپاره. د هغې نه ټول مسلمانان او د هغې سره چې څومره ملګري و هغې راووتل او په خپلو کورونو کې واپس آباد شو. دا د تکالیفو یو انتها وه چې کېدله. دې دوران کې په 10 کال باندې د نبی علیه الصلاة والسلام تره او د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي مبارکه خدیجة الکبرا دواړه وفات شو. د هغې د وفات په منځ کې د ورځو فرق و. نبی علیه السلام باندې ډېر غم او پریشاني راغله. نو د هغه غم او پریشانۍ د ختمولو دپاره او د الله د دین د رسول دپاره ځکه د کافرانو نه د مکې د خلکو نه خو نبی علیه الصلاة والسلام مایوس شو چې دا خلک خو اوس په هېڅ صورت باندې ایمان نه راوړي. نو لاړ طایف. د طایف خلکو ډېر جوابونه ورکړل. 3 کسان د طایف مشران خلکو چا ورته وي خدای پاک ته بل څوک نه میلاوی دی تی پیغمبر کولی. لکه دا د سپکوالي الفاظ دي، د توهین الفاظ دي. مطلب چې ته خو څه دونه لوی سړی نه چې تا الله پیغمبر کړی. الله اکبر، استغفر الله، انا لله و انا الیه راجعون. بل ورته ووي چې زه تا سره خبرې کول نه غواړم. بل ورته ووي که ته د الله پیغمبر یې نو ستا مخالفت تباهي ده او ستا ملګرتیا باندې ما سره څه دلیل نشته نو ستا ملګرتیا کولی نه شم. خو په دې باندې هم خبره ختمه نه شوه. یو سړی و خبره و نه مني خو نه مني که نه. نو د کلي بدماشان نه بلکې دغه واړه هلکان هغې ته یې ووایي چې دی په کاڼو باندې ولګي. رسول الله مبارک په کاڼو ویشتو. تقریبا 2 میلو پورې دا خلک ورپسې راغی او دومره زیاتې په کاڼو باندې وویشته چې د کاڼو د لګېدو د وجې نه د بدن مبارک نه وینې روانې شوې او پیزار کې هغه وینې جمع شوې. رسول الله مبارک یو باغ کې پناه واغسته. اشته دی هغه باغ، اوس هم پکې د انګورو بوټي شته، خو خیر دا خو بیا لګېدلي به یي که نه. مونږ ته ورغلي الله دې مونږ تاسو ټول بیا ورته بوزي. نور پټیم دی هغې سره صحیصه کې چې کوم دی پودینه کرلې. پودینه لوی تیرونه دي، پودینه پکې کرلې. بې درېغه لوی په جیرباتو باندې ځمکه ده. کوم ځای نبي علیه السلام ناسته کړې وه هغه ځای باندې رستو مسلمانانو داسې وړوکی غوندې جومات جوړ کړی. لږ شان دی تبرکن دا جومات یې به جوړ کړی.
چې یاره په دې ځای کې خلک بل څه ونکړي. ځکه رسول الله مبارک دلته ناسته کړې ده. څوک پکې دوکان جوړ نه کړي، څوک پکې بل څه د ګناه یو ځای جوړ نه کړي، نو هغې باندې جومات جوړ کړی. حالانکه هلته دغه ځای کې د مانځه څخه خاص خلک نشته، آبادي لږه اخوا ده، او خوا بیا اعلی اعلی ښایسته ښایسته او ښکلي ښکلي جوماتونه دي. نبی علیه السلام هلته کې هغه باغ ته ننوته او په هغې کې خلک هغه بد اخلاقه خلک او هلکان هغه ته واپس شو. هلته کېناست نبی علیه الصلاة والسلام. عتبه او شیبه دا دوه کافرانو دا د هغوی به و. هغوی خپل نوکر ته وویل ورشه دې سړي له هغې خو پېژنده، وی چې دله انګور یوسه، انګور یې ورته یوړل. بسم الله الرحمن الرحیم. د هغه نوکر او د غلام نوم عداس. هغه حیران شو، وی د کفر او د شرک په ځمکه بسم الله الرحمن الرحیم دا د کوم ځای نه راغلی؟ هغه نبي علیه السلام ورته وی ته د کوم ځای هلکه؟ وی زه خو د نینوا یم. وی ښه ته زما د رور د کلي د یونس علیه السلام د کلي. عداس حیران پاتې شو، تا ته څه پته ده؟ وی چې زه هم د الله پیغمبر یم، هغه هم د الله پیغمبر و، او دا علم ما ته الله را کړی دی چې نینوا ته کوم پیغمبر الله را لېږلی و د هغه نوم یونس علیه السلام. عداس ایمان راوړه، مسلمان شو. دا نصرانیت دین باندې و. نبی علیه السلام د هغه انګورو نه څه وخواړو. حضرت جبریل علیه السلام ورته راغی، ورته یې وی چې ما سره دا د دې غرونو اختیارمند فرشته ده، انچارج، دا فرشته را سره ده. که ته وې نو دا غرونه به پې داسې را یو ځای کي او دا د طایف دا خلک به داسې یو بل سره ومږي، چکني به یې کي. نبی علیه السلام یې نه، دوی ما نه پېژني، دوی زما نه دي خبر چې زما څه حیثیت دی، زه څوک یم. او که دوی دغسې کفر اختیار کی نو آینده ممکنه ده چې دوی کې خدای پاک ډېر ښه خلک پیدا کی، ابه د دین خدمت کې او دقسې وشوه. وی اوس خو دوی ما نه پېژني، خو د دې اولاد کې به الله پاک ښه خلک به چې موږ یې ختم کړو، خو ختم شو، عذاب پې الله راولي خو تباه شو. خو ممکن ده چې دې خلکو کې د دې په اولاد کې الله پاک نیکان صالحان دینداره خلک دا پیدا کړي، او وروستو پکې الله پاک پیدا کړه. ډېر خلک بیا د هغې علاقې هغه مسلمانان شو، ایمان یې راوړو. نبی علیه السلام چې د دغه ځای نه واپس شو نو ډېر زیات پریشانه او خفه و، کور ته راغی. دا ورځې شپې تېرېدې، څو ورځې پس نبی علیه السلام په حرم شریف کې د حضرت ام هانی د نبی علیه السلام د تره لور ده، د هغې کور و. هلته نبی علیه السلام اوده و، نیم یعنی نه اوده او نه یخ. حضرت جبریل علیه السلام راغی. علیک سلیک نه بعد نبی علیه السلام د ځان سره راپاسه وی راځه. حتویم ته راغلی نبی علیه السلام. حتویم کې دا کومه نیمګړی دیوال چې د کعبې مبارکې سره د چا چې لیدلی چې نه په تصویر کې خلک ویني، دغې ته حتویم وی. دې کې نبی علیه السلام اوده شو. جبریل علیه السلام پسې بیا راغی راپایسه، او د زمزم د کویي د چینې خواته یې بوت، او نورې فرشتې ورسره هم دي د جبریل علیه السلام سره. هلته یې نبي علیه الصلاة والسلام سملو او د زړه اپریشن یې ورله وکړ، سینې ورله سیرې کړه او د زړه دا زړه یې ورله راوښ.
دا یې ووینځه صفای که دا څلورم اپریشن دی د نبي علیه صلات وسلام د زړه. ابتدا کې ما دا خبره کړې وه که ستاسو یاد کې راځي چې یو بلکل په وړوکوالي کې د 4 کالو په عمر کې، یو د 10 کالو په عمر کې ځوانۍ، او یو دا 4م اپریشن چې کوم دی نو دغه یو د نبوت ملاوېدو نه مخکې هغه درېم و دا 4م، ځکه چې دی به اوس د الله دیدار لځي، دی به اسمانونو ته ځي، دی به عرش معلا ته ځي، دی به سدرة المنتهی ته ځي. دا یو لوی سفر دی عالیشان، او داسې سفر دی چې په دې کې به د فرشتو سره ملاقاتونه وي، د انبیاو علیهم السلام سره به ملاقاتونه وي، د الله جل شانه سره به ملاقات او دیداري. نو د هغې دپاره په دې زړه کې هغه ملکي صفات، هغه صفات چې کوم د فرشتو صفات دي هغه ور اچول پکار د هغې دپاره زړه ووینځه صفای او بیا زړه په خپل ځای کې واپس کېښوده. بیا نبی علیه صلات وسلام ته حضرت جبریل علیه السلام ووی چې الله پاک را لېږلی یم او تا غواړي. د تکالیفو انتها وشوه دا په 10م کال. په دې 10 کاله کې د تکالیفو، د مصایبو، د پریشانو، د سختو د کافرانو د طرف نه هم، د کور د طرف نه هم چې هغه تره چې د هغې ټول عمر خدمت کړی و د نبي علیه السلام، هغه هم د دنیا نه لاړ. هغه بیبي مبارکه چې خپل کل مال یې په نبي علیه السلام باندې لوټاو کړی و او د هر وخت د هغه پشپناهي به یې کوله، هغه هم د دنیا نه لاړه. او د کفارو د طرف نه، د مکې مکرمې د طرف، دارنګې د طایف د کفارو د طرف نه دا تکالیف، دا مصیبتونه نو دا انتها ته ورسېدل، دا نور د برداشت نه و. نو الله جل شانه رحم په جوش کې راغی چې دا خپل بنده ځان ته راغواړمه چې دی خوشحاله هم کما او د دې نه بعد به په ده باندې راحت زمانه را روانوي انشاءالله. نو په 11م کال باندې چې 10 کاله د نبوت برابر شو، 11م کال شروع شو، نو الله جل شانه جبریل علیه السلام ورته راولېږه. دغه خبره پکې وشوه او جبریل علیه السلام یو سورلی راوسته جنت نه، ای ته براق ویلی کېږي، بجلی باندې چلیدله، د خدای په بجلی چلیدله. دا د دې خر نه، درمیاني خر نه لږه دنګه او د قچر نه لږه غوندې ښکته یو حیوان و. څنګه ولکه بس اخوت نه تا ته معلوم دی نه ما ته معلوم دی. بعضو خبرو کې به شریعت چې کمې خبرې پټې ساتلې دي بس ته به هم پټې ساتي، بیا به قلاریږي، ستا علم ورته بیا نه رسي، زما علم ورته بیا نه رسي، خو یو سورلی وه نبی علیه صلات وسلام په هغې سورېده، شاته ورخته، نو هغه داسې مستي غوندې وکړه. جبریل علیه السلام ورته وایي براقه تا ته پته شته ستا په شان نن څوک سورېږي؟ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین، هغه هستی چې د الله نه پس د هغه مرتبه ده، هغه ستا په شا سورېږي. سورلی ډېره شرمنده شوه. عام سورلی خو نه وه که نه، د دنیا سورلی خو نه وه چې نه پوهېدله، د دنیا حیوان خو نه و که نه چې نه پوهېده. ډېره شرمنده شوه او داسې خولې پرې رالې د دې ډېر خفګان او د شرمندګۍ د وجې نه. که تاسو فکر یو سړی کله کله څه داسې شرمنده شي، یقینا چې دا بدن کله ګرم شي او کله یخ شي. بیا سورلی ډېره په سنجیدګۍ سره ودرېده. رسول الله مبارک سورلی باندې سور شو.
جبريل علیہ السلام سره دی خو یو څو قدم یې واخیستل نو بیت المقدس ته راورسېدل. معراج دا د کعبې مبارکې د حرم شریف نه تر د بیت المقدس پورې مسجد اقصا پورې دی تللو ته اسرا ویلی کی. قرآن شریف کې داغي الله وضاحت کوي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. هغه ذات له پاکي ده چې خپل بندې د شپې بوت د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصا ته چې د هغې نه الله ګیر چاپېره برکتونه خواره کړي ځکه چې دغه د انبیاو علیهم السلامو بېشمار انبیا علیهم السلام دغلته کې راغلي دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې هلته کې کله ورسېدل نو یوه کړۍ وه هغه کړۍ پورې هغه سورلۍ وتړله او یو روایت داسې دی چې یو ګټه کې جبریل علیه السلام په دې ګوته سورې وکړو. نو بعضې وایي چې نه جبریل السلام پکې نوې سورې وکړو. اوس که ته وایې په ګټه کې څنګه سورې کېږي نو هغه سړی څوک و جبریل علیه السلام و که نه. جبریل علیه السلام شپږ سوه وزر دي. د وزر یو څوک یې استعمال که د یو وزر او څلور ښارونه یې په اسمان ته اوچت کړی بیا هلته راولټه کړل نو په ګټه کې سورې څه شی دی. ما او تا په خټه کې چې ګوته نه نباسلو هم بله دا ګوته خوږېږي. دا د جبریل علیه السلام ګوته وه که نه یاره. او څوک وایي چې نه سورې پکې مخکې نه وو په دې ګټه کې خو خاوره پکې تلې وه بند شوې و نو جبریل علیه السلام په ګوته باندې سورې کوله وکړه او د هغه سورلۍ جلب هغې هلته وتړل او دوی جومات ته لاړل. په جومات کې نبی علیه الصلاة والسلام ګوري نو صفونه دي جومات ډک دی بلا خلک را جمع دی. وی دا څوک دي جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو وی دا خو انبیا علیهم السلام دي. سیدې وی زه راوستمه او د اول صف دی دا حضرت آدم علیه السلام دی دا حضرت نوح علیه السلام دی دغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی. وی اقامت شروع شو. وی نبی علیه الصلاة والسلام ما دا خیالو چې یا به بابا مخکې کېږي آدم علیه السلام مشر دی نو یا به ثاني بابا مخکې کېږي دویم نوح علیه السلام یا به ابراهیم علیه السلام مخکې کېږي. وی جبریل علیه السلام زه الله سونیو میراب ته مخکې کړم. ټول وایه سبحان الله. امام الانبیا د انبیاو د پیغمبرانو امام دا لوی مقام دی دا لوی منصب دی. د رسول الله مبارک د پاره دا عظیم الشان اعزاز دی لوی اعزاز دی. به هر حال دوه رکاته مونځ یې ورته وکړو نو د هغې نه بعد بیا اسمانونو ته روان شو. انشاءالله دا باقي واقعه د معراج د دغه ځای نه وروستو دغه تللو ته چې اسمانونو ته لاړ او عرش معلا او سدرة المنتهى او لامکان دې ته رسول الله مبارک لاړ او د الله سره نږدې خبرې اترې وشوې. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قریب شو. انشاءالله دا به آینده کې خیري ذکر کوو. الله دې توفیق نصیب کړي مونږ ته. زمارونو د دې واقعاتو د ذکر کولو مقصد دا دی چې رسول الله مبارک د دې دین دپاره تکالیف هم برداشت کړي او مقام ولا الله دومره اوچت ورکړی. مونږ د هغه عظیم پیغمبر امتیان یو. نو چې د هغه عظیم پیغمبر امتیان یو نو پکار دا ده چې مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو باندې عمل وکړو. اتباع سنت ظاهر د سر نه واله خپو پورې دا هم ځان په سنتو برابر کا. کور کې اجره کې بیٹک کې بازار کې کلی کې په هر حالت کې چې کوم دی نو چې مونږه د پیغمبر
علیہ السلام د سنتو نارینا زنانا لوی واړه دا ماشومان به عادت یې ګوره نبي علیه الصلاة والسلام وایي ماشوم چې د 2 کالو شي مونځ پې کوه 10 کالو پورې پې پابندي کوه چې 10 کاله شو دی مونځ نه کوي بیا وها حالانکه له بالغ خو نه دی په 10 کاله باندې دی خو په 14-15 سال باندې بالغېږي خو دا ولې چې دی عادت واجب نو دا ماشومانو باندې عادت ورپکار دی نو دا موږ د دې مقصد دپاره دا د نبی علیه السلام سیرت بیانو چې مونږ عمل ته تیار شو الله دې مونږ ته عمل نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.